یو انسان دا کمار دا غل دا غلی کئی دا عیب و دا گناہ ورکی دا استورتا مخامخ دے خلقو پا مخ کی ہوئے جوڑ ڈاکو او غلا ناغا بس عمر سلیل شا ٹک تا گناہ پا کشتا و دے خلقو پا موجود گئی کہ مخامخ ورطا مواد اگی سر دے غزر آزاری کی سری لگی کی ورسرا اغبان جرم ثابتی کی شاید چی اغا سزاوار شی و تکلیف ورطا ورسی دا دے تا دے وجن ایتا طعن ہوئی طعن نمزان ساتھی او کدغه ډاکمار موجود نه د مجلس کې او تخلق ته لګي چې فلان کې ډېر لوی غل نه ډاکمار د فلاني ځای کې غلو نو دا بیا غیبت شو غیبت وایي دیتا چې انسان کې عیب وي خو د هغه په غیر موجودګۍ کې چې موجود نه وي د نورو خلقو ته هغه عیبونه بیانوي که چېرې هغه واوري نو خفه کېږي ورسره دیتا غیبت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اشبغم سپارے رنبنی آیت کریمہ کے اللہ کریم جل وعلا شانہ بیان دی و حکم کی فرمائی چھ ناکار خبرہ بیکارہ او شریر خبرہ بیکارہ او ناکارہ خبرہ چیاغی سردی او مسلمان زڑ دردیگی او زڑے آزاریگی او خفکیگی اللہ وی دا خبر زنخ و خوما دی خبر نزان ساتھ علماء وی پا یو انسان کی یو عیب دا یو گناہ ورکی دا انسان کی خوبی عیبونا عیب نخو سوک صفا نہیں معصوم خو صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یو انسان کی گناہ دا دی انسان تا دا عیب و دا گناہ دے دب مخ کی او دے خلق پا موجود گئی کی ورد یاد ہے مخامخ دی تا طعن وی طعن گناہ کبیر دا دینا بزان ساتھ او که دغه عیب او دغه گناه د دغه انسان پس شا بیانې دا انسان موجود نه ده او نور خلق ته بیانې دې ته غیبت وایي دا بیا ځان ته لوی ګناه دینه هم ځان ساتي او که یو انسان کې عیب نه وي او تور پس شاته د ځان نه عیبونه تړي او عیبونه ور پسې وایي دې ته بیا بهتان وایي
دا بیا بله غټه ګناه ده. نه جوړه او خلاصه دا چې د چا عیبونه به نه بیانوي، نه مخامخ نه پسې پشت، او نه دا چې چا کې عیب نه وي او تور پسې عیبونه تړې، دا بهتان تراشي ده. د ټولو خبرو سره د انسان زړه آزاري کوي. یو انسان دا کمار ده، غل ده، غلې کوي، دا عیب او دا ګناه ورکې ده. اوس ته ورته مخامخ د خلکو په مخ کې وایې چې او ډاکو او غله، هغه به څومره ذلیل شي. ټیک ته ګناه پکې شته، خو د خلقو په موجودګۍ کې مخامخ ورته مه وایه، هغې سره د هغه زړه ازارېږي، ذلیله کېږي، ورسره هغه باندې جرم ثابتېږي، شاید چې هغه سزاوار شي او تکلیف ورته ورسېږي. دا د تا د وجه نه دې ته طعن وایي، طعن نه به ځان ساتي. او که دغه ډاکمار موجود نه د مجلس کې او ته خلقو ته لګیایې چې فلانکی ډېر لوی غل ده، ډاکمار ده، فلاني ځای کې غله و، نو دا بیا غیبت شو. غیبت وایي دې ته چې انسان کې عیب وي، خو د هغه په غیر موجودګۍ کې چې موجود نه وي، دې نورو خلقو ته هغه عیبونه بیانوي. که چېرې هغه واوري نو خفه کېږي ورسره، دې ته غیبت وایي. او که عیب ورکې نه وي او ته ورپسې بیانې، هغه ډاکمار نه ده او ته ورته ډاکو وایې، دا خو بیا تهمت شو، هغه په پاکه لمن باندې داغ لګول شو، دا بیا ځان ته جرم شو. نو طعنم هغه خو هغې ته امر بالمعروف وایي، دا خو صحیح ده. یو ځوان دا لمونځ نه کوي، نو ته ورته وایې ځوانه دا لمونځ ولې نه کوي، دا کوه، دې باندې خدای خفه کېږي، دې سره کور بې برکته. دا خو امر بالمعروف ده. او ډېره ښه ده، دا پروا نه لري. په دې نیت یې ورته وایې چې د هغه اصلاح وکړم، چې هغه د ګناه نه منې شي او عبرت او نصیحت قبول کړي، دا ښه خبره ده. خو نه په دې نیت باندې په مجلس کې چاته یو ګناه یادول چې هغې سره هغه ذلیله کړي او شرمنده یې کړي مجلس کې، دا بیا ټیک نه ده. خو الله تعالی د یوې خبرې اجازت ورکوي، الا من ظلم. یو انسان سره ظلم شوی، تا سره چا زور زیاتی وکړ، مالی یا جانی څه دوکه موکه یې در سره کړی، نو ته اوس دغه خپل مظلومیت چې تا سره ظلم شوی لاړلی، تاڼې ته لاړلی، عدالت ته لاړلی، او هلته د ظالم د ظلم شکایت وکړو، حکومت ته مطالبه کوي چې ما سره فلان کې ظلم کړی ده، داسې ظلم، داسې ظلم، داسې ظلم، او زه غواړم چې ما سره انصاف وشي او د ما بدل واخیستی شي. اوس دا هم د یو ظالم هغه ګناه پسې پشت چاته بیانول دي، دا هم په غیبت کې راځي، خو نه دا جایز دی. ځکه تا سره ظلم شو، د خپل ظلم اظهار خو به چاته کوې که نه؟ که حکومت نه قوم ته به یې کوې، یو دوست سپین ږیرو ته به یې کوې. دغه شکایت د یو ظالم د ظلم په دې نیت باندې چې د هغه د ظلم شکایت وکړي چې خلک یې درته کښېنوي او د هغه ظلم بدل درته واخلي، جرګه و مرکه وکړي، دا بیا پروا نه لري، دا جایز دی. د ظلم شکایت کولی شي، او بغیر د دې نه الله وایي ناکاره خبره زه نه خوښوم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء، محبوب نگنی سرگندول دینا کار خبر اللہ تعالی. لا يحب الله محبوب نگنی پسند نگنی اللہ تعالی الجهر بالسوء من القول، سرگندول دینا کار خبر، لاوی ناکار خبر بنا سرگندے.
دا سے خبره چې هغې سره د چا عزت خرابېږي، طبیعت ور سره خرابېږي او مجلس کې هغه ور سره ذلیله کېږي او شرمېږي، الله وایي د داسې خبرې څرګندول زه پسند نه کړم. داسې خبره زه نه خوښوم. الا من ظلم، مگر هغه څوک چې څرګندول د خبرې وکړي خو ظلم د سره ظلم شوی، ظلم ور سره شوی، نو د ظالم د ظلم بیان خو به چاته کوي؟ دا بیا پروا نه لري، دا په غیبت کې نه راځي. او دویمه ترجمه، لا يحب الله، محبوب نگنی پسند نگنی اللہ تعالی الجهر بالسوء من القول، سرگندول دے ناکار خبری کلمت الکفر. اللہ وی کلمت کفر چه سڑے پشب بانے سرگندی دا زنخو خوبا کفری و شرکی خبری با خلو باندے نسرگندی. الا من ظلم، مگر آغا چاہتا کلمہ دے کفر جائز دا ظلم اجبرا چه جبر او زبردستی ور باندے وشی او جب باندے کلمہ دے کفر ہوئی اسڑے پا ایمان باندے مطمئن، دا بیا باک نلد جائز دا. کلمہ دے کفر دا سے کلمے چه آغی سر سڑے کافر کی اسلام تا کنزلیو کی، پیغمبر تا کنزلیو کی، قرآن تا کنزلیو کی، بلدا سے غیر مناسب خبروں کی چی آغا سڑے کافر کئی کفری کلمہ ورکا. منگا دا دے کفر کلمہ چوئی دا سا خاصا کلمہ ندا، لکہ دے توحید و دے ایمان دے پارا خو خاصا کلمہ دا لا الہ الا اللہ، دے کفر دے پارا سا خاصا کلمہ نشتا. بس دا سے خبرہ چی آغی سر دے خدای سپکوشی یا دے پیغمبر یا دے اسلام او دے قرآن دے ٹھولو تا کلمہ دے کفر ہوئی. اللہ تعالیٰ وی دا کلمہ دے کفر دا زا پسند نکڑم دے نزان ساتھ. البتہ الا من ظلم، آغا سڑے چے پاغبانی او کافر اسلحہ را ہوچتا کی او ورطوئی چے وایا کلمہ دے کفر کنے اس دے مڑوما دیتا اجبار ہوئی. اللہ تعالیٰ برزے کے فرمائی الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان، چابانے چے اکراہ او زبردستی وشی دے سر خطرے وی دیو دے اندام کٹ کے دو خطرے وی کدے کلمہ دے کفر نوئی دے مڑی نو کدے شب بانے کلمہ دے کفر ہوئی اسڑے پا ایمان مطمئن وی نا پروان جائز دے. علماء وی یو سڑی بانے زبردستی وشوا چی کلمہ دے کفر وایا یا دے مڑو یا دے یو اندام کٹکو، دا دو خبری یا دمکی پا مرگ باندے ورکی یا دمکی دی یو اندام پا کٹکے دو ورکی. نو دتا صرف جب باندے کلمہ دے کفر ویل جائز دی. کدمکی ورکی چی وہم دے دباوم دے چی کلمہ دے کفر نوائے نو اس دے دا سے وہم نو بیا دتا کلمہ دے کفر پا شب باندیم نا دا جائز. خیر دے اصول رگئے اصول کو تکر دی ہوئی پروانا مڑی خودی نا ندی یو اندام کٹ گئی وہ صرف وال در گئی نو دی اگئی برداشت ہو بیا پا شب باندیم دے کلمہ کفر اجازت نشتا. دا کدا اجازت تا چی یا دے سر خطر بھی یا دی یو اندام دے کٹ کے دو خطر بھی نو بیا پا شب باندے کلمہ دے کفر جائز. خو بیام که یو ایماندار سڑے بھی آغا وئی چیز کلمہ دے کفر نو آئے او آغا کافر مڑکی اعلی شہید دا دیتا خودکشی نو ہوئی. دا بیڑر اعلی شہادت تا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کفارو گرفتار مڑا چی سمر ظلمون و غیب یوکلا خودے دے ایمان نناوڑی دے پانسی پا تختبانے ادراو پانسی کئی نو دے ورطوئی ماتا دیو دو رکاتو نفل موقرا کئی نو دو رکاتو نفل موقعی ورکلا دیر زر زر دو رکاتو چا ورطے دیر زر دے اکڑا وی اصلا چی کافران ہوئی چی دا منز دیر اگت کدی مرگ نڈاری گی نو زر زر دے او دے پانسی پا تختبانی چی کلا ادراو نو یو کافر ورطوئی وی تا دم رہو آیا
چې کاش د ما په ځای باندې اوس محمد رسول الله ولاړ وای د پارسي په تخته باندې نو هغه ورته وخندل وای دا خو یو ځل مرګ ده چې سل یا زر زر زمړېږم او د نبی علیه الصلاة والسلام په خپه کې یو ازغی ځي هغه زه نه برداشت کوم دا سل وارې مرګ مې قبول نه خو د نبی علیه السلام په خپه کې یو ازغی هغه زه نه برداشت کوم بیا د پارسي په تخته باندې د رسول الله ودرېدل امکان نو بیا په هغه ځای باندې په شهادت باندې ورساو بیا مچکۍ راغللې او د ده دغه لاش او د ده دغه مړی دا د مچکیو حفاظت کړو کافرانو اراده کوله چې د ده نه اندامونه کټ سترګې او غوږونه پوزې په مچکیو حفاظت وکړو بیا صحابه کرامو راغله د شپې د هغه بدن مبارک یې راوچت او بیا یې په خپل کور کې دفن حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه بس صرف دا یې ورته وي چې کوم ایمان دې راوړی د ایمان نه واپس نور هېڅ درته نه وایي نو هغه واپس کېده نه په شهادت باندې ورسېد حالانکې د دې لپاره جایز وه چې صرف ژبه باندې کلمه د کفر ویلی وی او زړه یې په ایمان باندې مطمئن وی سر به یې محفوظ وی لیکن د دا نه قبول نو اعلی شهادت خدای ورته نصیب لا يحب الله الجهر محبوب نگنی اللہ تعالی الجهر بالسوء من القول سرگند والبناکار خبرا کلمہ دے کفر الا من ظلما مگر آغا چا دے پار جائز دی ظلما چه زبردست پیوشی وکان اللہ سمیعا علیما او دا اللہ تعالی اوریدن کے علم والا ان تبدو خیرن کتاسو سرگندوی یو نیکار خیرن یو نیکار کوي خود سرگند کوي د خلقو په مخ کې او تخفوه یا پټوي دغه د خیر کار د خلقو نه پټ کوي او تعفو عن سوء یا تاسو عفوا در گذر کوي عن سوء دیوی گناہ او دیوی ناکار خبرنا فإن اللہ بیشک اللہ تعالی عفوا عفو در گزر کون کیدا قدیرا قدرت لرن کیدا اللہ فرمائی کتاسو یوکار کوئی دی خیر خطوب دو دی اغی اظہار و سرگندون دی خلق کو مخ کی کوئی جائز دا او کپټي کوي دام جائز ده هر یو کې ځان ځان ته حکمت وي خلق جماعت کې ناس دي او تراغله د خلقو په مخ کې په جای نماز ودرې دي او نفل دي شروع خلقو په مخ کې سړک دی او نیت دې د ریاکارۍ نه محفوظ ده د بل نیت نه محفوظ ده هېڅ باک نه لري که نیت دې دا و چې دا نفل د خلقو په مخ کې کوم چې خلقو ته ور سوچي او هغوی هم په نفلونو ودرېږي نو خدای به نور هم ثواب درکړي نیت سره تعلق ساتي او که یو سړی وایي چې نه د خلقو په مخ کې چې ودرېږم هسې نه چې زړه کې ریاکاري راشي لاړ شي کامرې ته ننوځي کامره ځان پسې بند کړي او تنها ځان ته نفلونه شروع کړي د خلقو نه پټ دا هم جایز ده یو سړی صدقه ورکوي زکات ورکوي مالی څرګند د خلقو په مخ کې ورکړي دا هم جایز ده علماء وایي که یو معاشره کې یو ماحول کې مالدار خلق بخیلان وي زکات او صدقه نه ورکوي نو هلته ته زکات او صدقه څرګند ورکړه د خلقو په مخ کې ورکړه چې د نورو ته ور فکر شي او هغوی ته هم ترغیب میلاو شي شاید هغوی سره هم سوچ ورګری شي او هغوی هم زکات او صدقه شروع کړي نو په دې څرګند ورکولو کې اجر نور زیات ده او خدای مکه که ریاکاري در نه وشو نو هغه خپله بیماري د هغې سره بیا ثواب کمیږي که یو سړی زکات او صدقه ورکوي او پټ د شپې یو سړي ته په موټي کې پیسې ورکړي هېڅوک یې مو نه ګوري صحابه کرامو به داسې صدقې وکړي چې دا چا ته به یې ورکوله هغه به یې هم نه پوهیاو د څادر دې پیڅې پورې به یې ورته څه پیسې ویسې وکړلې هغه ته به پته نه لګېده چې ما ته صدقه چا راکړه داسې خفیه او پټه صدقه وکړي دا هم جایز ده
بل ورځ یو حاجي صاحب وی چې روژه کې زه لاړم په پېښور هسپتال ډېر هسپتال کې ډېر بیماران دي د ماسپښین نه وایي 15 ځوانان لګیا دي څوک میوې چوک چوک کوي او څوک غوښې وړوي او څوک فروټ برابروي خو روژه ماتې بندوبست شروع ده وایي 15 شپې موږ وکړې د سوونو روژهدارو روژه ماتې به برابروي هغه یو کس یې وایي مشري کوله دا انتظام به یې برابراوه وایي ما ورته دا څوک دا څوک راوړي وایي قسم یې وکړو چې والله موږ ته پته نه لګي وایي دوکانداران شی راوړي خو دوکاندار وایي چې موږ ته پته نه لګي بس دوکاندار ته چا ویلي وي هغه ته بیا بل چا ویلي په منځ کې څو واسطې وي بس فروټ هم راځي او غوښه هم راځي او هر څه راځي وایي موږ ته پته نه لګي چې دا څوک نو دا معامله اوس د خدای سره ده دا صدقه دی خو پټه کړې ده پته نه لګي څوک دی او داسې هم کېدلی شي چې په خپل لاس باندې شی راوړي او مجلس د مسلمانانو ته یې کېږدي چې دا وخورئ خلکو په مخ کې چې نیت یې برابري سبحان الله دا خوند هم داسې ډېر خوند نو الله تعالی د دواړو قسمه اجازت ورکړو وایي که تاسو ابداء کوئ که اخفا کوئ ابداء معنا څرګندې ورکوئ اخفا معنا پټې ورکوئ او بیا ورپسې فرمایي او تعفو یا تاسو عفو کوئ عن سوء د یوې ګناه الله وایي چا در سره زیاتی وکړ زیړه یې درته وکړې غیر مناسب خبره یې درته وکړه لکه اوس ذکر شو طعن یې ولګاو تهمت یې در باندې ولګاو غیبت یې درته وکړ خو تا ورته معافي وکړه انتقام دې وانخست بدله دې وانخسته نو الله تعالی فرمایي فإن الله عفو قدیر الله وایي زه به ستا ګناهونه معاف کړم زه به تا باندې رحم وکړم ان الذين بشك هاغ کسان یکفرون بالله چې کفر کوي په الله باندې ورسله او کفر کوي په رسولانو باندې ويريدون او اراده لري ان يفرقوا چې فرق پیدا کی بین الله پمینس د الله کی او رسوله او پمینس د رسولانو د الله کی د الله او د رسولانو پمینس کی فرق کی فرق څنګه وکي چې الله منو او پیغمبران نه منو په الله ایمان ساتو او په پیغمبرانو باندې ایمان نه ساتو نو دا څه فرق دی چې بیا د ایمان پاتې شو یا وایي چې الله منم رسولان منم خدایو پکې نه منم دا یو پیغمبر نه منم نه دا فرق باندې کوي آمنت بالله وملائکته ورسله ټول رسولانو به ایمان ساتي ويريدون ذي اراده لري ان يفرقوا چې فرق پیدا کی بین الله پمینس د ایمان د الله کی ورسله او پمینس د ایمان د رسولانو کی ويقولون او دوی وای نؤمن ببعض چې موږ ایمان ساتلای د ببعض په بعضی پیغمبرانو ونکفر او موږ کفر او انکار کړای د ببعض په بعض نور باندې بعضی منو او بعضی نه منو ويريدون او دوی اراده لري ان يتخذوا چې دې جوړ کی بین ذلک پمینس دې کې سبیلا یولیار پمینس کې او بل لار جوړ چې دغه پیغمبران منو او دغه پیغمبران نه منو پمینس کې ځان ته خود ساخته او بل دیار برابر کی الله فرمایي دا خلق مؤمنان نشي پاتې فرق باندې کوي بس وای به رسولي رسولان ایمان اولئک هم الکافرون حقا آخر کې الله وایي څوک چې د الله او د پیغمبرانو په منځ کې فرق کوي یا څوک چې خپل د پیغمبرانو منځ کې فرق کوي چې دا منو دا نه منو اولئک هم الکافرون حقا اولئک دغه خلق هم الکافرون خالصم دی کافران دی حقا پرشتیا لو ادارشتونی کافران دی په کفر کې شک نشته یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله نبی علیہ السلام ته خدای ډېر لوی فضایل ورکړي داسې فضایل چې هغه نور انبیاء سره نه
دریم سپارے پسر کہ اللہ فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ وی پیغمبر علیہ السلام تمام پر طول انبیاء و فضیلت ورکڑے. نبی علیہ السلام پر طول انبیاء و زیاد فضیلت. و نبی علیہ السلام فقل امت تا یو نصیت پہ ویزخو پر طول انبیاء و فضیلت لرم و اسنا چه دماغ پا محبت او پا فضیلت کے دیو پیغمبر سپکاوی در روز کلوانی دا سوی تا دیو ملگری سر سیاد محبت لري دی اجی صاحب سره دومره محبت کوي چې د په محبت کې د بل اجی صاحب سپکاوی درنوش چې نه سړی خو دغه د بل څوک داسې چې درنه ویلی شو خو دا بل دی خفه نو نبی علیہ السلام وایي ما ته خو خدای فضایل راکړي تاسو یې ما ته بیانوئ هم خو داسې نه چې تاسو د ما فضایل وایئ او په هغې کې تاسو د موسی علیہ السلام سپکه وکړئ یا د عیسی علیہ السلام نه که دا سپکه درنه وشوه ایمان د لاړه ختم شو پیغمبرانو منځ کې به فرق نه کوي ټیک ده فضیلت الله ورکړی ده یو بل باندې فضیلت لري خو نفس په نبوت کې او په رسالت کې او د خدای په نمایندګۍ کې ټول یکشان یو شی او په ایمان کې ټول یو شی ایمان کې به فرق نه کوي دا فرق صرف په فضیلت کې الله ورکړی ده وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَأَعْتَدْنَا او تیار کړی د مونږ لِلْكَافِرِينَ کافرانو ته عذابا مهینا عذاب سپکونکی او ذلیلونکی والذین آمنوا بالله هغه کسان چې ایمان ساتلی په الله باندې چې الله تعالی اکی یو ده ورسوله او ایمان ساتلی دا پر رسولانو دی اللہ تعالی باندی ولم یفرقو او دی فرق نکی بین احد پمینز دی ہچا کی منهم دی پیغمبرانونا پیغمبرانو منز کے فرق نکی دا طول دی خدای نمائندگان دی خدای سفیران دی او زمونگا پی ایمان دا فرق نکی نکی اولئک دغ خلق سوف یؤتیہم زرد چور بکی دویتا اجورهم بدلی او ثوابنا دی دوی اللہ ویدہ پرشتیاں مومنہ و اللہ ایمان ساتی و رسولی پٹول رسولانو ایمان ساتی دی رسولانو کو مینس کے فرق نکی چی آغا منو دا نمنو اللہ ویدہ آغا خلق دی چی دوی تبزخبلا نیکی بدلی زرد زرور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دا اللہ تعالی بخون کے مہربان بس تدابل آیت میں استر اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ